هر نیک عمل چې کوي نو په هغې کې مبادن مقصود دا ګرځوي چې الله په دې عمل زمانه ته رضا شي خدایا. اوس دې مونځ وکړه د ماسپښین، روژه دې نیولې ده، درس ته کېناستې، دا درې اعمال دې وکړه، یا الله دا زمانه د خپلې رضا دپاره وګړه خدای ته پې رانه راضي شي. انس رضی الله عنه فرمایي چې چا د الله د رضا دپاره په رمضان کې یو شپه او یو ورځ اعتکاف وکړو. مسلمانان څو ورځې کینی؟ جواب راکې. هسې نه داسې څوک روځي او وبم وایي درته چې دا اعتکاف هم نشته. 10 ورځې او 10 شپې اعتکاف سنت کفایي دی. نبی علیہ السلام په خپل جون باندې اعتکاف نو پرېښی، سنت علی الکفایه دی. نو چې چا یوه شپه یو ورځ د الله د رضا دپاره اعتکاف وکړو، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د 300 شهیدانو ثواب به الله په عملنامه کې ولیکي. دویم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم انسان خالص نیت سره د الله د رضا دپاره، ریا نه وه، شهرت نه، یو ورځ او یو شپه اعتکاف وکړو، نو دله به الله په عملنامه کې د 1000 شپو او ورځو اعتکاف ثواب په عملنامه کې ولیکي. او د دې بنده چې یو شپه او یو ورځ اعتکاف وکړو، د دې بنده او د جهنم د اور ترمنځ به الله تعالی 3 خندقه فاصله وکړي. یعنی د اور نه به الله 3 خندقه لرې وساتي. خندق خو پیژنې که نه؟ په عربی کې ورته خندق وایي، اردو کې ورته وایي، پښتو کې ورته وایي. او یو خندق دومره اوږد دی چې 1500 کاله فاصله ده. نو 3 خندقه 1500 کاله شو. د یو شپې او یو ورځې اعتکاف په برکت سره به الله تعالی 1500 کاله د جهنم نه لرې وساتي. نو شا به حساب وکړئ چې 10 ورځې څوک کېناستو نو څو خندقه به 10 تینی 30 که نه؟ نو چې په یو شپه او ورځ کې دله 3 خندقه درکوي او یو خندق 1500 کاله دی، نو په ټول 10 ورځو کې 13 خندقه شو. 30 له بیا 15 کې ضرب ورکه. اوکې څونه راځي؟ دون لاکه کاله به الله د جهنم نور لرې وساتي. یعنی دی به اړو جهنم نه ویني په سترګو باندې، او په دغه جسم د جهنم لږې حرام دی. دا ترغیب دی ښه، دا فضایل دی. الله تعالی دې زمونږ او ستاسو د ټولو نصیب کړي. آخري روایت پاک هغه د اعتکاف متعلق دی، از تاسو ته بیانوم. د هغې ثواب د اعتکاف ډېر لوی فضیلت راغلی دی. امام ابن ماجه القزوینی رحمت الله علیه او ترغیب او ترهیب کے امام منذری رحمہ اللہ دا روایت نقل کی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ دا خپل پلار علی رضی اللہ عنہ نا روایت نقل کی. حسین رضی اللہ عنہ دا مولا علی رضی اللہ عنہ نا روایت نقل کی. یعنی دا نبی علیہ السلام نوصی دے دا خپل نیکه مبارک ارشاد گرامی نقل کی. زمانہ ناجان نیکه مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی چې څوک په رمضان شریف کې 10 ورځې او شپې اعتکاف وکړي. دا اوس اعتکاف نه دی، دا څونه دی؟ 10 ورځې او 10 شپې دی، اخیری عشره ده. نو دله به الله په عملنامه کې د 2 قبول کړي شوي حجو او 2 قبول کړي شوي عمرو ثواب په عملنامه کې الله ولیکي. او بیا فرمایي چې یوه شپه او یو ورځ څوک کېناسته د الله د رضا دپاره او ذکر فکر تلاوت استغفار ویل او دارنګې د قرآن کریم په ورد کې او په تلاوت کې مشغولېدل،
درس و تدریس کې ذکر او اذکار کې نو جنت کې به ولا الله تعالی یو ماڼۍ او یو محل جوړ کی چې هغه به ډېر زیات ښایسته وي د هغې د حسن او د ښایستهوالي تعریف دا په نورو کتابونو کې چې کوم دی نو دا راغلی دی څوک مسلمانان اهل اسلام چې اعتکاف ته کینی زنانه مؤمنان مسلمانان تورسرې خویندې میندې هغې هم اعتکاف ته د نن مازدیګر نه کېناستی شي چې په کور کې ځان له یو مخصوص ځای جوړ کړي په کوټه کې دننه او پرده د ځان نه تو کړي او په هغې کې اعتکاف ته کینی او د الله په عبادت کې مصروف وي زنانم اعتکاف ته کېناستی شي او نارینه هم اعتکاف ته کېناستی شي د محلې نه چې یوه زنانه کینی د ټولې زنانو د محلې غاړه پې خلاصیږي او د محلې نه چې یو نارینه کینی د ټولې محلې د نارینو غاړه پې چې دی نو دا خلاصیږي او که ګڼ کسان کېناسته نور علی نور دی فبها و نعمت دا د اعتکاف متعلق فضایلو مختصر الفاظو کې ما تاسو ته بیان کړه نو چا چې ارادې د اعتکاف دپاره کړي دي نو الله تعالی دې ورله قبول او منظور کړي ځکه ترک دنیا دا ځان له یو مقام دی یو فضیلت لري او د ده توجه پوره په پوره الله تعالی ته شي بس خپل خدای سره یو رابطه وکړي او د خپل ګناهونو معافي ته وغواړي د امت د ګناهونو معافي ته وغواړي او په دې کې کمالي خبره دا ده چې په دې اعتکاف اخیری لسو شپو او ورځو کې امکان زیات د دې خبرې دی چې د انسان ته الله لیلة القدر وښیي او لیلة القدر الله خالص دی امت له ورکړې ده د 1000 شپو د عبادت نه الله تعالی ته غوره دی خیر من 1000 شهر د 1000 میاشتو شپه نه شپه خو یوی د 1000 میاشتو د عبادت نه الله تعالی ته غوره عمل دی نو که څوک اعتکاف نم کوي او د ماسخوتن نه بعد په نوافلو په تلاوت کې مشغول شي او نیت یې دای چې الله تعالی ما ته هغه برکات راکړي نو ورکوي به ورته بقدر عمل الله دې مونږ او تاسو ټول له توفیق د عمل را نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین دعا وکړئ چې الله تعالی راضي شي مشکلات هم الله تعالی آسان کی پریشانی هم الله ختم کی گناہوں او تقصیرات هم الله معاف کی مریضانو ته الله کامل عاجل شفا ورکړي قرضداران الله د پردي قرض د بوج اخلاص غیبی اسباب ول د خپل بادشاہي خزانو نه جوړ دا څومره دوستان چې لري او نږدې نه دلته په ډېر اخلاص او محبت سره د لري لري مضافاتو نه د درس تفسیر ترازی الله د ټولو قدمونو په تله د میزان کې واچي د دې اجر او ثواب زمنګ د والدینو مرحومینو ارواح طیبات ته الله تعالی او رسول کې د هغې د استادانو زما د مشایخو او د استادانو او دارنګې خصوصا زما د والد صاحب او د هغې د استاد د حضرت بلکانې باباجي صاحب بشام کانا قربان باباجي صاحب رحمت الله علیه مولانا حزب الرحمن صاحب روح مبارک ته الله تعالی په ډېر لوی انداز سره خصوصا او عموما د ټول اهل اسلام مسلمانانو ارواح طیبات ته الله د دې ثوابونه ور رسول کی ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا ارحم الراحمين